نن زموږ د خلکو د عادت جوړ شوی دی که چېرته ماشوم یې څه څیز و نو موږ کوشش کوو راشه څیز درکړم هغه زموږ سره نه وي. لکه موږ یو ماشوم چېرته منو نو موږ ورته په دروغ وایو راشه تاله دا څیز درکړم دا څیز درکړمه. نو کوشش پکار دی محترمو چې په وړو وړو خبرې کې هم موږ د دروغو نه ځان ساتو. او دا حدیث موږ بار بار اورېدلی دی او ډېر هم اورېدلی دی. یو حدیث کې نبي علیه صلات وسلام فرمایي آیت المنافق ثلاث، وایي د منافق سړي چې کوم دی هغه 3 علامات دي، 3 نښې د منافق سړي دی. یو سړی وایي چېرې زه به څنګه د نفاق نه بچ یم، په ما کې خو د منافق سړي علامات نشته. رسول الله مبارک فرمایي یو دا اذا وعد اخلفه، کله چې ورسره وعده وکړي نو دی به د وعدې مخالفت کوي، د وعدې خلاف ورزي به کوي. دا د منافق علامت دی. او دغه شانتې دویم نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې واذا اؤتمن خان، کله چې ورسره امانت کېښودلی شي نو دی په امانت کې خیانت کوي. او دریم نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې کله دی خبرې کوي نو دی په خبرو کې دروغ وایي. نو محترمو د منافق په علاماتو کې نبی علیه صلات وسلام دغه یو تذکره وکړه چې کله ورسره وعده کېښودی شي نو دی د وعدې خلاف ورزي کوي. نو کوشش داسې پکار دی محترمو چې موږ د وعدې د خلاف ورزۍ نه موږ تاسو له ځان ساتل پکار دي. ځکه یو حدیث کې راځي عبدالله ابن عامر رضی الله عنه وایي یو ورځ نبی علیه صلات وسلام زموږ کره راغلی و نو زما مور ما ته آواز وکړو، زه ځان طرف ته رابللمه او ما ته ویل چې زما خواله راشه تاله زه څیز در کومه. نو وایي نبي علیه صلات وسلام زما مور ته وویلو چې آیا ستا سره څه څیز شتې په لاس کې چې ته دله ورکول غواړې؟ نو هغې وویل چې او ما سره څه څیز شتې. وایي بیا نبي علیه صلات وسلام هغې ته وویل که چېرې تا سره څیز وې نه و تا هغه ته هسې بانه کلي وې چې راشه څه څیز درکړم او څیز در سوی نه، نو دا به ته دروغجنې لیکلی شوی په عملنامه کې. نن زموږ د خلکو د عادت جوړ شوی دی که چېرته ماشوم یې څه څیز و نو موږ کوشش کوو راشه څیز درکړم هغه زموږ سره نه وي. لکه موږ یو ماشوم چېرته منو نو موږ ورته په دروغ وایو راشه تاله دا څیز درکړم دا څیز درکړمه. نو کوشش پکار دی محترمو چې په وړو وړو خبرې کې هم موږ د دروغو نه ځان ساتو. که په وړو وړو خبرو کې هم موږ د دروغو نه ځان ساتو نو بیا د غټو خبرو نه به هم الله رب العزت زموږ د هغې نه حفاظت کوي.